مالکن سرخار بټخیله اماندره سره تعلق لرونکي کم عمره ماشوم کاری محمد نوید عرب ملک په اردن کې د تجوید او قرات مقابله کې څلورم پوزیشن ترلاسه کړی دی د اردن بادشاه ورته په خپلو لاسونو ایوارډ هم ورکړی دی او د ماشوم صلاحیتونه ستایلي دي عرب ملک اردن په مسجد عبدالله کې د 50 ملکونو ترمنځ د تجوید او قرات مقابلې شوې دي چې پکې د اماندره بټخیله سره تعلق لرونکي ماشوم کاری محمد نوید هم ګډون کړی و چې د خپل خوږ आवाज او بهترین تجوید په وینا دغه عالمی مقابله کې څلورم پوزیشن ترلاسه کړو هم په دغه مهال ورته د اردن بادشاه ملک عبدالله تانی ایوارډ هم ورکړو او د ماشوم اعلی صلاحیت په خو ټکو کې ستایلې دي په دغه دستور کې اردن کې میشته پاکستانی کمیونټي هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړي وو په اردن کې میشته د پاکستانی کمیونټي د کاری محمد نوید لخوا او څلورم پوزیشن ترلاسه کولو باندې ډیر د خوشاله سرګندونه کړې ده او د پاکستانی کمیونټي ویلي دي چې پښتانه په یو میدان کې هم د چانه کم نه دي